بسم الله الرحمن الرحیم. د بوستان اول باب شروع کو. په اول باب کې یو سلویخ حکایتونه دي، یو سلویخ قصې دي، واقعي دي، نور اشعار او مثالونه دي. نو باب اول در سیرت پادشاهان. اول باب په اخلاقو د پادشاهانو کې چې د پادشاهانو لره څنګه اخلاق او ژوند تیرول پکار دي رعیت سره. حکایت: پادشاه را شنیدم که به کشتن اسیر اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که هر که دست از جان بشوید، هر چی در دل آید بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. حکایت: د دې نه وړاندې دغه آخري شعر چې دی مراد ما نصیحت بود و گفتم. په پرونی سبق کې اخرنی شعر حوالت با خدا کرده مرفتم. وی زما مقصد نصیحت او اومه وی. دلته په صيغه د جمع سره دی. گفتم د گفتم په ځای گفتم ویل دی. دا اکثر خلک وایي، اکثر جمع د عزت او د یو احترام د پاره استعمالیږي، لکه یو مشر سړی راشي، یو عالم یا حاکم، او خلک ورته وي تاسو، یو کسی وي تاسو تشریف راوړئ، تاسو کینئ، داسې نه وي چې ته کینه. نو دغسې سادي بابا هم د یو لوی دغه مالک دی. وایي زمونږ نصیحت دا د عزت الفاظ دي او لاړو درنه. او دلته اتلو نه مراد دا دی چې یعنې زه ځان یې په دغه کې حساب کو، و الیه المصیر، لکه مخکې نه ځان په مړو کې حساب کړی دی. د په ژوند یم چې لکه د دې زندګۍ سه اعتبار نشته، نصیحت مې وکړ او لاړم درنه، منګه درنه لاړو. او دا اصل کې دا حوالت چې دی نو دا مصدر دی، یعنی دا نصیحت مې خدای ته حواله که، په هغه مې وسپارلو او زه درنه لاړم. دا بله معنا هم ورسره راځي چې ته مې خدای ته وسپارلې، ته خو لکه طالب ته ویه، خو دا ورسره ډېر صحیح راځي چې ما دا خپل نصیحت خدای ته حواله کړو. او الله تعالی دې د دې حافظ و ناصر شي او په دې باندې دې نتایج مرتب کی چې خلکو ته د دې نه څه فایده ورسي او عمل پې وکړي. ورفتیم او لاړو درنه. پادشاه را شنیدم، یو پادشاه لره مې واورېده چې به کشتن اسیر اشارت کرد، چې په وجلو د یو قیدي حکم ورکه چې دا مړ کې. بیچاره دران حالت نومیدی، دغه قیدي چې په هغه باندې دا پانسه حکم وشو، په دغه نومیدی حالت کې به زبانې کې داش په هغه ژبه چې ده لرله. د ژبې ذکر نه دی شوی چې د ترکي ویله، انګریزي ویله، هر څه چې ویلې، عربي ویله، او د پادشاه هم پته نه لګي چې د ده کومه ژبه وه. ملک را دشنام دادن گرفت. پادشاه لره کنزل کول شروع کړه په خپله ژبه کې، وسقط گفتن او ډېر سخت بدګویي ناسزا خبرې ورته شروع کړې، لکه کنزل یې شروع کړه که هر که دست از جان بشوید، هر چې در دل آید بگوید. ولی هر څوک چې د ژوند نه لاس ووینځي، د زندګۍ نه امید شي چې اوس مړ کېږم، وژني مې، هر چې در دل آید، هر څه چې په زړه کې ورته راځي، بگوید وایي. ولی که گفتن چې داسې ویلي دي چې وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. په وخت د ضرورت کې چې سړي ته سختی او تکلیف مواجه شي او د تیښتې چاره نه وي، سړی تښتېدی هم نشي، دست بگیرد سر شمشیر تیز. یو سړي پې توره راویستي او دته د تیښتې حل هم نه وهي، نو دغه مجبور سړی څه کوي؟ دا تورې ته لاس اچوي، دا د تیرې تورې سر ته، اگر که پوهېږي چې لاس مې غوسېږي، خو بس خامخا مجبورا ورچوي. نو د دې هم دوه معنی کېدی شي. اول خدا دی چې دا سړی لاس تورې ته واچي، بل پې توره راویستي، او دام کېدی شي چې لاس چې دی نو دا تیرې تورې
سر ونیسي، یعنی ویښ او قبضه او شروع کوي، بل پې وهي، مجبورن توري ته لاس کی یا تومانچې ټوپک ته لاس کی، لاس وروړي. یو دا معنی ده، او یو چې د بل د ځان دفاع کې او لاس وروړي. نو دا دواړه امکان شته، خو دا اولې لږه زیاته راجح ده چې سړی مجبور شي او توره پې چا راوستي، نو قرینه د دې تشریح دا لاندنی شعر هم دی. نو دی توري ته لاس اچي، یا توري ته لاس کوي او بل پې وهي، او یا د بل توري لاس کوي او ځان لاس هم خوږوي خو لاس نیسي توره. اذا یئس الانسان طال لسانه کسن نور مغلوب یسول علی القلب. وی کله چې انسان نه امید شي نو اوږده شي ژبه د ده، چې څه په خوله ورځي هغه وایي، ژبه جاري شي. او کسن نور مغلوب یسول علی القلب، لکه هغه پیشو چې مغلوب شي، عجز راشي، نو حمله کوي په سپي باندې. مثلا سپي پې راشي او پیشو ګیره کی، پیشو نیسي، نو دا پیشو زور سپي سره نه دی برابر، خو بیا هم پې حمله کوي او نوکار یې پې لګوي، د خپل ځان دفاع کوي. نو دغسې دغه قیدی مکړه. ملک پرسید که چی میگوید؟ پادشاه تپوس وکړه چې دا څه وایي؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت، یو دا نیک محضر وزیرانو نه چې حضور یې ښه لکه ښه اخلاق والو او خیرخواو، وی ای خداوند، ای صاحبه همې گوید، دی خو داسې وایي چې مطلب یې دا دی د خبرو چې والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. یعنی دا قیدی دی آیت ته اشاره کوي چې ښه خلک هغه دي چې دی غصه وخوري، غضب نه کوي، خلکو ته معافي کوي. خدای پاک داسې نیکي کوونکي خلک خوښوي. د ده مطلب دا دی چې یعنی دی دغه درخواست کوي د رحم چې ما معاف کا. او د دې آیت الفاظ یې وویده په خپله ژبه کې. ملک را رحمت آمد، پادشاه له په ده باندې رحم راغی، و از سر خونی و درگذشت، او د ده د وینو نه تیر شو، یعنی قتل معاف یې که او پانسی نه که. وزیر دیگر کې ضد دی وبود، یو بل وزیر چې په ضد د ده و، هم د دې وزیر گفت، دغه بدمحضره وزیر ویلې، ابنای جنس ما را نشاید، یعنی زمونږ همجنسانو لره وزیرانو لره دا نشاید، نه ښایي، لایق نه دي زمونږ زامن د دې جنس، یعنی منگ لره وزیرانو لره نه ښایي که در حضرت پادشاهان جز براستی سخن گفتن، د پادشاهانو په حضور کې بغیر د رښتیا خبرو کولو نه. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت، پادشاه مخکې لګیا دی او وزیر ته مخ راواړولو چې یاره موږ له نه دي پکار چې د پادشاه مخکې دروغ وایو، رښتیا ویل پکار دي. ته خو پادشاه ته کنځل وکړه، و ناسزا گفت، ډېر نامناسبه خبرې وکړې. ملک روی از این سخن در هم کشید، پادشاه مخ د دې خبرې نه راخ کو، تریوې که، مخې ته واړولو. و گفت، او وی آن دروغ که وی گفت، هغه دروغ چې دغه اولنی وزیر وی، پسندیده تر آمد مرا از این راز که تو گفته، زما خوښ شو د دې رښتیاونه چې ته ووې که روی آن در مصلحتي بود. ولې چې دغه خبرو د هغه دروغو هغې کې مصلحت و د خیر و صلاح اراده پکې وزیر کړې وه چې دا غریب یې د مرګه بچ کولو. و بناین بر خبث، او ستا د دې رښتیاو بنا چې دی بنیاد دا په خباثت و ناپاکۍ دی. یو غریب سړی و او دا وجل کېدو نه هغه بچ که، او ته وایې چې پانسي شي، او بل ځان ما ته ښه سړی کوي، او دغه وزیر دغه دی وکړه، سپکاوی دی وکړه. و خردمندان گفتان، او خیارانو ویلی دي، دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. دا ضرب المثل او متل دی، دروغ مصلحت آمیز وسیم وی پرسیوانان، به از راستی فتنه انگیز، یا داسې دی چې دروغ مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز، هغه دروغ چې مصلحت آمیز وي، د مصلحت او د خیر امیزش پکې، مکسوالی پکې، څه خیر پکې روزي په هغه دروغو کې، به بهتر دي د څه نه؟ از راستی فتنه انگیز، د هغه رښتیاو نه چې هغه فتنه انگیز وي، فتنه راوچتوي، شر راوچتوي، شر ته خورېږي، د دې نه هغه دروغ چې په هغې کې خیر وي. او شریعت کې هم دروغ په بعضې مواقعو کې ویله جایز دي، روا دي. مثلا یو بېګناه سړی دی، د هغه مرګ نه بچ کېږي ستا په دې دروغو، نو هم صحیح ده. یا مثلا د دوو کسو منځ کې جوړ راځي رواني، او ته صلح کې،
یو ته هم دروغ ووایه چې هغه داسې وویلی و بل ته م ووایه که هغه ورته کنځل هم کوي ته وایه نه یاره هغه سمې خبرې وکړې. یا مثلا د ښځې د زړه د خوشحالولو دپاره وعدې ورکې بعضې وخت کې دروغ نو دغه جایز دي. لطیفه هر که شاه آن کند که بیت هر که شاه آن کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید. وی هر څوک چې پادشاه و مغه کوي چې هغه وی دل افسوس ته چې بغیر د رښتیا او ښې خبرو نه وکړي. هغه خبره دې وکړي چې کله پادشاه د ده په خبره عمل کوي نو دی دې کوشش کوي ښې خبرې دې کوي د فایدې خبرې دې کوي چې چاته د پادشاه نقصان ورسي د هغه توجه دې خو نیکو ته راړی چې چاله نقصان ورنکي. لطیفه برطاق ایوان فریدون نوشته بود په هغه طاق په محل او بنگله دا فریدون بادشاه کې د هغې په طاق داسې لیکلي وو یو نقاش دا شعرونه لیکلي وو کنده کړي وو. جهان برادر نماند بکس دل اندر جهان آفرین بند و بس مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کشت چو آهنگ رفتن کند جان پاک چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. جهان ای ورورا هیچ چاته نه پاتې کیږي هیچ چا سره وفا نه کوي. ای برادر دا تکیه کلام غوندې دی. ای ورورا جهان هیچ چا سره نه دی پاتې شوی وفا یې نه ده کړې ځمکه جایداد کور دی وفا نه ده کړې بلکې یا یې د ګوتو وتې دی په دنیا کې او یا ته دی رخصت شوی دی. دل اندر جهان آفرین بندوبس هر کله چې خبره داسې ده نو زړه په دغه الله تعالی پورې وتړه فقط هغه سره تعلق قایم کا دوستی ور سره وکا دې جهان سره دوستی مه کوه دا چا سره وفا نه کوي. جهان آفرین دا مخکې ذکر شوی دی جهان آفرین جهان آفریننده جهان لره پیدا کوونکی مراد تر الله تعالی ذات شو. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. مکوه تکیه په ملک دنیا باندې او په پشته باندې. پشته نه مراد یارو یاور دی یعنی په ملک دنیا او په یارو یاور باندې مکن تکیه تکیه مکوه دا تشریح صحیح ده که بسیار کس چون تو پرورد و کشت چې ډېر خلک یې ستا په شان وپالل تر پرورش یې ولو که دي ملک دنیا خو بیا مړه کړه او دنیا ته پاتې شوه. چو آهنگ رفتن کند جان پاک چې بر تخت مردن چې بر روی خاک. هر کله چې قصد تلو کی جان پاک پاک روح او انسان نه روح الوزی وی چې بر تخت مردن چې بر روی خاک. څه په تخت شاهي باندې مرګ سړي لراځي او یا په خپل کټ پوزي باندې په بستره باندې په خاورو باندې یو شی دی. د دې متعلق د دې درو شعرونو په دغه کې بعضې نور هم د دې مناسب ښکلي شعرونه ویلي دي لکه شیخ فرود الدین عطار رحمت الله علیه چې د هغه متعلق چا ویلي دي که در 100 قرن یک عطار نیاید. په 100 پیړو کې به د امام عطار په شان کس رانشي هغه ته به ونه رسي اهل الله په عشقو په ولایت کې. هغه وی زال دنیا چون روز آراست است در دو روزی شوی دیگر خواست است مقبلا مردی که شد زین جفت طاق پشت بر وی کرد و دادش 3 طلاق لب به پیش شوی خندان می کند پس هلاک از زخم دندان می کند. هغه وی دا دنیا چې د اصل کې دا بوډۍ ده خو لکه د ناوې په شان یې ځان ښایسته کړی دی ښکلې ښکاري چمک دمکې خو په 2 ورځې پسې بیا بل خاوند کړي دا زوړې وجلي او بل تم داسې ناوې ښکاري په سونو میړونه دی دغه کړله وکړله
وی مقبلان مردی کې شد زین جفت طاق. مقبل بختور او صاحب اقبال هغه سړی دی چې د دې جفت نه ځان له شد، ورته یې شا کړه او ورته 3 طلاق ورکه. پشت بروی کرده چې شای کړه ورته و دادش 3 طلاق او 3 طلاق یې ورکه. دا سړی چې دنیا په حقیقت پوه شو نو دغه صاحب اقبال او بختور سړی دی. لب به پیش شوی خندان می کند، پس هلاک زخم دندان می کند. وی خاوند ته دغه بوډۍ چې ځان په شکل د ناوې دا کړی نو شونډې خو ورته خندی، خو بیا پې داسې چک ولګئ زخم دندان نه د هلاکت واقع شي. داسې چک یو زهر پکې ورپاس کی. د دې دنیا کې داسې زهر دی. همدغسې حافظ شیرازي هم دا خبره کړې، مجو درستی عهد از جهان سس نهاد که این عجوز یا این عجوز عروسه 1000 داماد است. وی د دې سس فطرت جهان نه د عهد او د وفا تمه مه کوه چې تا سره به وفا وکړي. دا بوډۍ چې ده د زرو خاوندانو ته ناوې شوې ده. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بے دل که جای فریاد است. وی د عهد او د وفا نښه نښانه نشته د ګل په تبسم کې. دا ګل چې تا ته غوړېدلی او خوشحاله ښکاري تبسم کوي، خندا کوي. بنال بلبل بے دل، ای عاشقه بلبله ته خو په دې ګل عاشق یې، خو ګورې دی کې وفا نشته. که جای فریاد است، د فریاد ځای دی، د خوشحالو نه دی. ته تاویږې دا 5 شپږ ورځې دې ګل له وفا نشته، دغسې دنیا کې نشته. به هر حال بل حکایت، 2 نمبر حکایت، دې له به داسې ترتیب ورکو چې دا درس معلومي. هغه اولو، دا اوس 2 حکایت شروع شو. نو دې کې پادشاهانو له داسې خوی اخلاق پکار دي چې دا مخکې د وزیرانو سره د کم برخورد وکړو. حکایت: یکی از ملوک خراسان سلطان محمود سبکتگین را به خواب دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده. یو د پادشاهانو د خراسان سلطان محمود سبکتگین بن سبکتگین، د سلطان محمود غزنوی د پلار نوم سبکتگینو، په خوب کې ولیده که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده. ټول وجود توی شوی و رجیدلی و او خاوره شوی و، مگر چشمانش که همچنان در چشمخانه همه گردید. مگر سترګې چې همدغسې په دې د سر په کاسه کې ګرځېدلې لکه کتل یې کولو او نور ټول وجود یې خاوره شوی او سترګې ښکارېدې اوړېدې راوړېدې د سر په کوپړی کې. و نظر همې کرده او نظر یې کولو. سایر حکما از تاویل فرو ماندن. ټول حکیمان معبرین چې د خواب تعبیر یې کولو، هغه حکیمانو د دې د تعبیر نه عجز راله، څوک یې په معنا نه پوهېده. مگر درویش کې په جا ورده و گفت، مگر یو درویش د دې تعبیر په ځای راوړو. هغه وویله که هنوز چشمش نگران است که ملکش با دیگران است. وی تر اوسه پورې د ده سترګې کتونکي دي، منتظر دي، ګوري چې ملک یې د نورو سره. او یا د نگران اصل د نگریستان نه دی، او نگریستان یعنی کتل، لیدلو ته څه وایي؟ نگریستان وایي. او نگران یې د صفت فاعلي شو، یعنی کتونکي. بیننده په معنا راځي نگرانه، او چشم بره او منتظره، دې ته څه وایي؟ نگران. او د نگران یو معنا ګورې بله هم ده چې هغې ته اندیشناک او فکرمنه، غمجنه، چې سړی نگران وي، اندیشناک وي، په یره کې داسې ګوري. لکه د فارسیوانانو کې یو دغه دی، وی نگران نه باش، چې څوک داسې خپوي او تسلي ورکوي، وی نگران نه باش، لکه ډېر غم مه کوه، تشویش او پریشاني مه کوه. نو دې ته نگران وایي. او نگران د کتونکي په معنا هم چې د یو شي ته ګوري او د هغې نگراني کوي، په دغه معنا هم راځي. نو دوی ویلې چې د سترګې اوس هم نگران دي. نو که دلته د دغه معنا لې چې په څه کې دي؟ په غم او اندیشه او فکر کې دي که ملکش با دیگران است، چې ملک یې د نورو سره دی، یعنی په دې باندې دی خفه دی چې زما د لاسه وتې دی او ملک مې نورو سره دی. هنوز چشمش نگران است، کتونکي دي او یا سترګې څه دي؟
اندیشناک دي، په اندیشه و غم کې دي، فکرمنی دي که ملکش با دیگران است چې ملک د نورو سره دی. بس نامور به زیر زمین دفن کرده‌اند کز هستیش بر روی زمین بر نشان نماند. آن پیر لاش را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد کز او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل، گرچه بسی گذاشت که نوشیروان نماند. خیری کنی فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برایت فلان نماند. بس نامور به زیر زمین دفن کردان. وی ډېر نامدار خلک یې د ځمکې لاندې ښخ کړي دي. تاریخ خلکو کز هستیش به روی زمین بر نشان نماند، چې د هغوی د هستی نه او د دغه آبادۍ نه په مخ د ځمکې نشان نه دی پاتې شوی. ډېر پهلوانانو نامدار نامور خلک د ځمکې لاندې ښخ شو، نښه نشان یې پاتې نه شو، څوک یې اوس نوم هم نالي. آن پیر لاش را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد کز او استخوان نماند. وی هغه دا شعر دا د یو دوه واقعو سره مربوط دی. دلته حاشیه کې لیکي چې دا نوشیروان بادشاه چې و، وی د ده د دغه خوا کې د کور خوا کې د قصر خوا کې د بوډۍ یو کور او د دغه بوډۍ د کور نه دا لوګي موګي بتلو د پادشاه دغه به هم تورولو قصر، او هغه ته ډېر تکلیف و. دا یو بدنما داغو د د کور په خوا کې بوډۍ له چې هر څومره پیسې ورکولې هغه د دې خرڅولو ته تیاره نه وه. پادشاه ویل دې نه به دله ښه کور جوړ کړم. بوډۍ ویل نه، دا زما د پلار نیکه نه پاتې ده ماته، او دا کور زه نه در کوم چې دا ټوله بچي یې پرې راکړي. په خپله خبره کلکه وه. هغه ته په وزیرانو ویل چې دا به په زور دغه کړو، دې ځای نه به یې وباسو. پادشاه دا نه خوښوله، وایي نه بس زما دا کور دی بدرنګه ښکاري، خو دا بوډۍ دې وي په خپله. هغه یو بدنما داغ و، ډېر ساده کور او د پخوانو زمانو د خټو لوټو، او دا پادشاه بنګله هم پې بدي ښکارېده، خو هغه نه راضي کېده. او نوشیروان بادشاه وایي نه دا بوډۍ مه ازاروئ، زما دا بنګله دې پې بدي ښکاري. تر اخره پورې اخر هغه بوډۍ مړه شوه او دفن یې کړه. او یو واقع بله لیکي چې د نوشیروان بادشاه داسې چل کړی چې د یو جرس یو ټلی غوندې بارې دغه کړی یو پړی یو ونه و، هغې کې ځوړند کړی، ویل چې څوک دغه راځي دا اعلان یې کړی چا سره څوک ظلم کوي دا پړی به راکاږي نو ټلی به وایي. نو هغه به چې پړی به یې راخو دننه به ټلی ده ته مخامخ و، دی به زر ووته، کس به یې ولېږه هلکه څه چل شوی دی، چا سره ظلم شوی دی. نو یو پیره یو خر راغی او په دغه ونه دا پړی چې ځوړند و ځان یې مږلو هغه کې دا ټلی دغه شوه. چې دیو دغه که وایي دا فریادخوا څوک دی چې کسان ورغلې چې ګوري خر یې حاضر که، وایي دی نو هغه خر هم چې ویې کته نو هغه هم څه داسې پمنو او څه شی هم زخمي وه. بیا ولا مالک روغوښته او هغه ته یې ډېر دغه وکړه، خبرې وکړې، وایي ګوره دا دومره دا شی هم زخمي ده. او د پادشاه ته فریاد وکړه ګویا کې، او د سره د صحیح خوراک ورکوه. نو د هغه احوال پرسي وکړه د خر، او هغه دغه مجبور کړ چې دا بیا په دې حالت کې ونه وینم چې دا کم زخمي دی او پمن دی، د علاج وکړه او د صحیح خیال صفایي خیال ساته. نو سعدي بابا دغه واقعو ته وایي اشاره کوي، یو دغه بوډۍ چې ګوره هغه بوډۍ دغه د بوډۍ لاش چې دی هغه چې خاورو ته وسپارلو چې مړه شوه، خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند، چې هغه هډوکي هم پاتې نه شو، خاورو هغسې هغه بوډۍ وخوړله. او یا دغه لاشه د خر هم مړ شوی دی، خاورې وډوکې پاتې نه شو. خو دې نوشیروان بادشاه عدل او انصاف کړی و. زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل، گرچه بسې گذاشت که نوشیروان نماند. ژوندی د نوم د بختور د نوشیروان په عدل سره، اگر چې ډیره زمانه تیره شوه چې هغه نه دی پاتې. دلته بعضې پارسیوانان دلته دا نوشین روان وی، یعنی د خوږ روح والا، خو به هر حال دغه دومره دغه نه دی، دی غلط وی، اصل دا نوشیروان صحیح دی. اگر چې ډیره زمانه تیره شوه چې نوشیروان پاتې نه شو.
خیره کنه فلان و غنیمت شمار عمر، ځان پیشتر کې بانگ برایت فلان نمان. وی خیر د نیکی کارو کایې فلانیا او عمر غنیمت وګڼه، په دې کې صدا سي د نیکی او خیر ښېګړې کارونه وکا، ځان پیشتر کې بانگ برایت فلان نمان. د هغې نه وړاندې چې ستا چې اوازه اوچته شي چې پلانې پاتې نه شو او ستا د مرګ اعلان کیږي چې پلان کې وفات شوی دی، د هغې نه مخکې خیر او ښېګړه وکا. په دې څو شعرونو د علامه اقبال صاحب نننی درس ختمو. در برگ لاله او گل آن رنگ و نم نمانده، در برگ لاله او گل آن رنگ و نم نمانده، در ناله های مرغان آن زیر و بم نمانده، در کارگاه گیتی نقش نوی نبینم، در کارگاه گیتی نقش نوی نبینم، شاید که نقش دیگر اندر عدم نمانده، سیاره های گردون به ذوق انقلاب، سیاره های گردون به ذوق انقلاب، شاید که روز و شب را توفیق رم نمانده، به منزل رمیدن، به منزل رمیدن پا از طلب کشیدن، به منزل رمیدن پا از طلب کشیدن، شاید که خاکیان را در سینه رم نمانده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.